قرآن پاک د الله رب العالمین کلام دی او د قرآن مثال د یوې بهترین باغچې دی، د یو ښکلی منظر مثال دی او بیا په باغ کې ځای په ځای چې څومره ګلونه وي د هغې په وجه باندې د هغې باغچې هغه حسن کې اضافه نور هم زیاته وشي. نو د قرآن مثال هم د یوې ښکلې باغچې دی. بیا په دې د قرآن په باغچه کې د هر مؤمن مسلمان زړه دې ته سکون او اطمینان ملاویږي. بیا په باغ کې چې ګلونه د باغ زینت زیاتوي، داسې د قرآن پاک دا باغ دا د مؤمن د زړه سکون دی. خو په دې کې زینت ځای په ځای ګلونه د تقوا الله ایښودلي دي. د قرآن پاک په اکثرو آیتونو کې بلکې د قرآن په هر یوه پاڼه کې یو نه یو ځای کې د تقوا حکم الله ذکر کړی دی. او تقوا ویلی شي د الله نه یریدو ته چې بنده د ګناهونو او د خپل ځان ترمنځ فاصلې پیدا کی، د الله او د بنده ترمنځ فاصلې ختم کی، دې ته تقوا ویلی شي. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ لا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راغے او تپوس ته نکای چې حضرت ما ته پته نه لګي چې تقوا څه ته ویلی شي، نو ته ما لږ پوهه کا چې تقوا څه ته وایي. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما اغي وته فرمای چې حضرت عمر ته چرته په ازغن لار باندې تلی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وته فرمای بهشک ز په ازغن لار باندې ډیر کرته تلی راغلیم. نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ته نه تپوس کوي په ازغن لار چې تیریږي یا واپسی کې نه خپل لباس سره سلوک او معامله کې. نو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي وای ز چې کله هم د ازغو پلار باندې تیریږم نو ځان پسې د خپل لباس را نږدې کما، اسې نه چرته د ازغی را لا د لباس سری نکی، لباس را ل خراب نکی، ازغو کې اونن خلی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما ته فرمای عمدے ته تقوا ویلی شي. چار چاپیرا په انسان د ازغو د ګناهونو حملې کیږي او غیر چاپیرا په د معاشره کې د ګناهونو دا ماحول دی، دا داسې ده لکه د ګناه ازغي چې راټوکېدلي وي. نه یو مسلمان چې د ازغو په لار تیریږي لباس ځان پسې راجوخ کی چته لباس را له خراب نه کی، نو دغه شان په د ګناه په د ماحول او معاشره کې د ګناهونو په د میدانونو کې چې بنده زندگی تیری آخرت منزل مقصود دی، منزل مقصود په طرف باندې بنده رواني، نو د ګناهونو د ازغه کی چرته د تقوا د لباس ولسری نکی. د دې د وجنه انسان چار چاپیر ډیر دیان سره قدم په قدم تیریږي چر تقوا د لباس دار له ګناهونه سری نکی، دې ته تقوا ویلی شي. حضرت ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه یو بل تعریف کوي د تقوا حواله سره. اغي فرمای وی تقوا ستوي کم زایونو ته چې د تلو حکم الله درکړی دی هغه زایونو کې چرته ستا غیر حاضری اون لګي، او کم ځای کې چې د نتلو حکم الله درکړی دی هغه زایونو کې چرته حاضری د انسان اون لګي. دې ته تقوا ویلی شي چې بنده د ګناهونو نه پرهیز وکي، ځان ته نه وساتي او د الله د رضامندۍ کوشش شروع کی. دې ته تقوا ویلی شي.
نو قرآن پاک زمون او تاسو د پاره الله رب العالمین داسې یو کلام را لېږلی دی چې په دې کې تاسو د پاره هم زمون د ټولو د پاره هم مخکې خلکو د پاره او د راتلونکي قومونو د پاره الله ډېر لوی خیر او کمالات ایښودلی دي. نو د قرآن په یو آیت باندې د خپل وسه پورې انسان د عمل وکړي، دا به د دنیا او د آخرت د کامیابی باعث د دنیا او د آخرت د کامیابی سبب وګرځيږي. قرآن کې الله رب العالمین یو آیت مبارک کې فرمایلی دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا الله حق تقاته د الله نه چې څنګه د یریدو حق د داسې د الله نه او یریږي. د الله نه یریدو حق مونږ نشو ادا کول ځکه چې څومره د الله عظمت او هیبت زیات هغه مرزه مونږ ناپوهتیا زیاته ده. مونږ الله پیژندل نه دی، مونږ ته د الله هیبت او د الله هغه عظمت معلوم نه دی. مونږ کمزوري یو تر دې چې فرشتي به هم دا اعتراف کوي چې پروردګار مونږ کمزوري یو. احادیثو کې راغلی دی الله رب العالمین چې د کم وخت نه فرشته پیدا کړی دي هغه وخت داسې د فرشته عبادت کوي. نس فرشته خو یو شان په قیام کې مصروف دي، س فرشته په رکوع کې مصروف دي، او س فرشته په قومه کې مصروف دي، س فرشته په جلسه کې مصروف دي، س فرشته په سجدو کې مصروف دي، س فرشته په قاعده کې مصروف دي. خو فرشتي چې د کم وخت نه پیدا دي مسلسل د خوړلو ضرورت وته نه راځي، د سکلو ضرورت وته نه راځي، نور څه ضرورت څنګه چې انسانانو ته پیخیږي هغه وته نه راځي، د هغې باوجود مسلسل عبادت کوي او د قیامت پر ورځ باندې بجاړي. الله نه با سوال کوي پروردگار څنګه چې ستا شان سره خایدل هغه شان عبادت مونږ او نکړې شو. نو الله رب العالمین ته دا فرشته به هم دغه یو عذر کوي چې پروردگار ستا شان سره چې کم لایق عبادتو هغه عبادت مونږ او نکړې شو. نو مونږ انسانان یو، مونږ ته د خوړلو سکلو ضرورت راځي، د خوب ضرورت راځي، نور بشری تقاضی مونږ ته مخې ته راځي، دا ټول ضرورت زمونږ مخ کې وي، دا غیب باوجود مونږ ډیر ټیمونه په دې خپل ضرورتو کې تیر کو چې تاسو لږ شان وخت مونږ الله لورکو او بیا هغه چې کم وخت الله لورکو په هغه کې زمونږ پورا توجه ال الله نوي، مونږ خالص الله ته متوجه نه یو. نو تاسو اندازو لګوي چې چته فرشته د پیدایش نواله تر د قیامت پورې یو شان سر به سجود وي او اغوی به هم د الله مخ کې عاجزي کوي. پروردگار مونږ ستا عبادت او نکړې شو، نو مونږ خو اسم عبادت نه د کړې او چې کم عبادت مونږ کړې د نو هغه کې مونږ نه کمې کوتاهي شوې ده. بیا د دې باوجود چې فرشته الله ته جاړي چې پروردگار ستا شان سره کم عبادت کول خایدل هغه مونږه او نکړې شو چې فرشتو عبادت په خپل احسن طریقه کړې، داغه باوجود الله تزاری مهنت کوي او وای چې مونږ حق ادا نکړې شو. نو مونږ په کوم خلې باندې وایو چې پروردگار مونږ بستا د عبادت حق ادا کړی وي، مونږ یقینا چې د الله د عبادت او د بندګۍ حق نه ادا کړی دی، نه ادا کول شو. خو دومره دا چې مونږ کې دا کمې دي، مونږ نه کمې کوتاهي کیږي. د دې دوو خبرو ازاله بکیږي صرف په یو مسله باندې. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي تاسو د الله نه او یریږئ. د الله یره داسې واحد عمل دی چې د دې په وجه باندې انسان د هر قسم ګناه نه لري شي او د بنده او د الله ترمنځ چې کومې فاصلې وي هغه فاصلې ټولې ختم شي، بنده الله ته نږدې شي، الله بنده ته نږدې شي. نو پکار دا ده چې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د الله یره پیدا شي
چې د الله یره په زړه کې راغله نو بیا به مونږه هر قسمه ګناه نه رستو کیږو او هر نیکی به کول مونږ ته آسان شي. د رمضان المبارک بهترین میاش یو بهترین عبادت انسان سر ته ورسي خو د هغه عبادت مقصد دا نه دی چې ته روزو نیسه چې پتا لږ تند تیر شي، ته روزو نیسه چې د خوراک کاک د نه کولو په وجه پتا تکلیف او مشقت تیر شي. دې لپاره نه د رمضان روزه فرض بلکې د رمضان دا غونډه میاش روزي نیول دې د پاره فرض دی. الله فرمایي لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا یعنی د الله یره پیدا شي چې تاسو د ګناه نه ځان وساتئ. موږ تاسو چې کم نیک اعمال کوو د دې ټولو نیکو عملونو مقصد دا دی چې موږ کې تقوا راشي، د الله یره په زړه کې پیدا شي. او که د الله یره په زړه کې نه بنده که ډېر ښکلي عملونه کوي نو هغه بیجاوي، هغه قابل قبول نه وي، هغه به مردود کیږي. لکه شیطان ډېر عبادتونه کړي دي د حد نه زیات د ځمکې په قدم په هر یو ځای کې هغه سجدې لګولې دي او د الله یره یې په زړه کې نه وه، الله یې پیژندلې نو چې خدای پاک ورته حکم وکړو چې سجده وکړه، د یوې سجدې نه انکار وکړو. د دې په وجه باندې الله د ابلیس چې د فرشتو په مجلس کې د هغه نه څه جوړ کړل، د کم ځای نه کم ځای ته ورسو، د څه نه څه جوړ شو. نو معلومه شو چې تاسو به د الله رب العالمین یره په زړه کې ځای کې د دې په برکت باندې به الله رب العالمین مونږ د ګناهونو نه وساتي او د هر قسم ګناهونو نه به مونږ ته فاصله پیدا شي او زمونږ او د الله ترمنځ چې کومه فاصله دي هغه فاصله به الله رب العالمین ختمي کی. چې بنده د الله نه او یریده د تبسم ملو شي، د تب جنت ملو شي، د تب د زړه سکون ملو شي. او په دنیا کې مونږ ته غټه مسله دا ده چې مونږ وایو چې مونږ ته به د زړه راحت او د زړه سکون په کومه لار ملاویږي. نو د دې مسلې حل دا په قرآن کې شته چې کله بنده وایي چې زه د ګناه نه بچ شم او د پرهیز شروع کو د ګناه نه ځان ساتل شروع کړل نو اوس دې بنده ته به د زړه سکون ملاویږي. څوک چې وایي چې مونږ ته دې په دنیا کې سرور او سکون ملو شي نو د الله یره د خپل کې او د ګناه نه د پرهیز شروع کی د انسان ته خود به خود د زړه سکون به ملو شي. او یوازې د زړه سکون نه دی، د قبر آرام به ورته هم ملاویږي او د آخرت آرام او سکون به ورته هم ملاویږي تر دې چې د الله د یری د خاطره رب العالمین به جنت ته بوزي. نو موږ له پکار دي چې د الله نه او یریږو. بعض احادیثو کې راغلي دي موږ خو انسانان یو یقینا چې موږ له پکار دي چې د الله نه او یریږو. بعض احادیثو مبارکو کې راغلي دي وای بعض حیوانات د الله نه یریدل، لکه یو اوخو یو صحابي ساتلو او هغه صحابي روزانه به د یو ځای نه بل ځای ته په دې اوخ باندې د خلکو پیټي او بارونه اوړل روړل. اوس دغه صحابي چې بکور ته ماخام نا وخت د اوخ راوست او به تړو نه دې بډډ شو او د دې اوخ چې د خوراک کاک څه ضرورت وو هغه به ټول پورا کړل. دا صحابي یو ځل ګیلمن راغلی دی د حضور علیه السلام مجلس ته او حضور علیه السلام ته شکایت کوي د الله محبوبه ما یو اوخ ساتل دی او هغه اوخ لزه د ګرمۍ یخنۍ د هر موسم لحاظ کوم خیال ساتم او دا رنګ د لوګي تندې نه بچ کوم د خوړلو سکلو خیال ساتم او پزمک کله کله وته واخه واچو مچ د ازمک کلکه د چې دی په خوګ نشي نو دا دومره خیال ساتم دا غي باوجود چې ماسختن زما سترګې په ورتلو شي او د کېګما نو دغه اوخ په ټوپونو شي او شور او غوبل شروع کی او د اغه شور او د چغو د لاس ما او یری د خوب مې او باسی د خوب مې را بیدار کی
نو حضور علیہ السلام په عدالت کې دغه صحابي د خپل اوخ شکایت وکړو. نو پیغمبر علیہ السلام حکیم ذاتو اغي حکم وکړو لاړ شه هغه اوخ راوله د چا خلاف چې تا خپل شکایت دلته جمع کړ. دغه صحابي په منډه منډه تللی دی کور ته او هغه اوخې ځان سره را روان کړی دی. اوخ ته وایي چې راځه حضور علیہ السلام غوستې اغله د بوزم. دغه اوخ ډیر په ادب باندې را روان دی او چې کله د حضور علیہ السلام مجلس ته راورسېده دا انسان چې څنګه په اتحیاتو باندې کینی دغه شان دا اوخ راغی دا پنډې یې راماتې کړې او دا خپل سره د حضور علیہ السلام جوله مبارک سره نږدې په ځمکه باندې کېښودو او حضور علیہ السلام ته غوږې ښېدې چې دوی به څه فرمان جاری کوي او څه دپاره زه راغوستی ما. نو بیا حضور علیہ السلام د دې صحابي چې څه زړه ستړې خبرې وې هغه ټولې یې د اوښ ته وورولې. اوښ ته وی چې ستا دا مالک ستا د هرې خبرې خیال ساتي د نرمې ګرمې د یخې د تودې د ځمکې د کلکې د نرمې د خوړلو د څکلو د هر څه خیال ساتي. د هغې باوجود هم ته بیا دا مالک خفه کې د شپې چې سترګې ورتلو شي نو ته یې خفه کې وی یرې په چغو باندې او خوب وله خراب هغه اوخ له الله په جبه کې د ګویایي طاقت کې خود او د اوخ حضور علیہ السلام ته د دې صحابي چې کم شکایاتو د هغې جواب ورکو. دا اوخ وتوی د الله محبوبه زما دا مالک چې زما سونه خیال ساتي نو د ریشا ویلی دی حقیقت ته چې زت ډیر خوشاله او زما د هر خبرې خیال ساتي. خو ما ته مسله دا ده چې ماسخوتن نا وخت ستړی دیم راشي او ستړی زم راشم د ډډه اچولی او د لا د ماسخوتن مونځ کړی نه وي او دغه وخت کې د سترګې په ورتلو شي نو دا اوخ وی زه ویریږم هسې نه چې دنه د ماسخوتن مونځ پاتې شي او د مونځ د پاتې کېدو په وجه کم شړق او وبال د الله عذاب پې راځي نه د باندې خو به راځي ځکه د مونځ نه کړی خو په ما هم دا عذاب راشي نو د دل لاسه زبم په عذاب مبتلا شم نو زه د الله نه یریږم نو زه چغې کم چې چغې کم زما دا مالک سترګې ورغلی دی واپس را پاسي زما دا مطلبي چې دنه دا مونځ قضا نشي. دې حدیث مبارک نه معلومیږي چې بعض حیوانات اغم د الله نه یریږي د الله د عذابونو تاب نه لري نو زناورم ګوره د الله د عذاب تاب نه لري او رستو کیږي د عذابونو نه یریږي. نو مونږ له خو ډیر زیات پکار دی زناور نه خو ګناه ځکه نه کیږي چې هغه باندې خو احکام لازم نه دي چته چام دا ندی ویلې نه چته قرآن حدیث کې شته چې په زناورو باندې مونځ حج روجا دا فرض دا پې نشته یعنی دا زناور دی او دا په احکامو باندې مکلف نه دی دا غي باوجود د الله نه یریږي نو مونږ خو روزانه قدم په قدم ګناهونه کوو او الله قدم په قدم مونږ له حکم راکوي چې مکو دا ګناه مونږ ته حکم کیږي مکو مونږ کوو نو د دې په وجه کم عذاب راځي دا غي نه یریدل پکار دی او د الله نه توبه وستل پکار چې یا الله مونږ سره کړی دی مونږ معافي غواړو نو الله رب العالمین په مونږ تاسو باندې به فضل کوي د ګناهونو نه بم الله پاک بیا ساتي. زمونږ او تاسو د ګناه د وجه نه د الله او زمونږ ترمنځ فاصله راغلی ده که مونږ ګناهونه پرېښودل نو زمونږ او د الله ترمنځ فاصلې دا به ختم شي. اوس دا ګناه انسان ولې کوي د ده ورته خواهش کېږي چې زه دې ګناه وکړم او چې د انسان ګناه ته خواهش وشي زړه یې وشي چې زه دې دا خطا او دا ګناه وکړم او دغه ګناه یې او نکړه رستو شو د الله نه ویریدو د هغې په باره کې الله څه فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هر هغه څوک چې د الله مخ کې د ودرېدو نه ویریده چې الله له به څه جواب ورکوم او ګناه یې پرېښود خپل نفس د ګناه نه منې کو الله فرمای فإن الجنة هي المأوى د دې بندا ټکانا دا به جنت وي. موږ تاسو
د الله نه به یریږو د ګناهونو ترک به کوو ګناهونو او خپل منځ کې به فاصلې پیدا کوو چې څونه د ګناه ستا ترمنځ فاصله پیدا شو هغه مرستو د جنت ترمنځ فاصله ختمه شوه بایزید بستامی رحمت الله علیه یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی هغه به هر ځای قدم په قدم دا یو خبره کوله وای جنت په 2 قدمو باندې فاصله کې دی جنت 2 قدم فاصله کې دی چې ته خاص شاګرد وغه ته تاسو کو صاحب د دې خبره څه مطلب دی بایزید بستامی رحمت الله علیه وت فرمایي د دې خبره مې مطلب دا دی چې یو ځل الله سره زما په مراقبه کې ملاقات وشو او د الله نه مې تاسو کو چې پروردګار تا ته بز سونه فاصله کې در رسما نو الله د طرف نه راته حکم شو چې ته دا یو قدم په ګناه باندې کېدا نو دا دویم قدم به خود به خود په عرش باندې لګي یعنی بنده چې د ګناه ماحول پرې خود نو خود به خود دی به آسمانی ماحول ته رسی د فرشتو مجالس ته برسی عرش پورې بلندی او اوچتواله به الله ورکی نزدک به فرمایل چې جنت په 2 قدم فاصله کې دی بنده چې یو قدم په خپل نفس یا په ګناه باندې کې خود دویم قدم خود به خود د په جنت کې لګيږي رحمان بابا زکه فرمایلی دي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدل د رفتار د درویشانو نه دا هغه بزرگان دي دا هغه اولیاء دي چې د ګناهونو د پرې خودو په وجه باندې او په خپل نفسانی خواهشات او قدم اخودو په وجه باندې الله رب العالمین هغه پاکیزه مقامات ته رسول دي کوم او تاسو نن اخلاص سره توبه او وستلا زمونږ او تاسو بګونه الله معاف کی مونږ ته د دنیا سکون هم ملو شي د قبر سکون به هم زمونږ د پاره مقرر شي او د آخرت سکون یقینا چې زمونږ مقدر بوي نن د ګنا نه په اخلاص سره توبه وستل پکار دي ځین خلک دا تپوس کوي چې ګناه غټه د کوړه ده کوي چې وړه ده نو بیا په ورزي او وی کې وی خیر دی وړه ګناه ده او کوي چې غټه ګناه ده نو بیا توبه بیا یې نه کومه خو په وړه ګناه باندې ډاډه ورزي نو کتابونو لیکلي دي چې کم خلک د وړې ګناه د وجه وړه ګناه کوي چې زدا خو وړه ده نو چې دا ډاډ پکې پیدا شي دومره همت او حوصله پیدا شي چې دی وي خیر دې کدا اوم کوم نو وړه ګناه ده نو د دې سوچ او د دې خیال د وجه نه د پاره دا ګناه وړه اوس پاتې نشوه بلکې دا وړه ګناه اومم د پاره غټه ګناه ده او مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی صاحب الله دې ژوند دراز ورکی هغه په خپل ملفوظاتو کې فرمایلی دي وای کم بنده چې وای چې دا وړه ګناه ده دا غټه ګناه ده نه چې غټه ګناه نو بیا نه کوي وړه ګناه نو بیا یې کوي وای د دې مثال د اور پشان دی یا غټ انګار او یا وړو کې بسر د اور د وړي ګناه مثال د وړو کې بسری د اور دی او د غټي ګناه مثال د اور د غټي لمبه او د غټ انګار دی نو اوس چې دا بنده وای چې زیره ززان ته ډیر او خيار وېما او دا قیمتي لباس په یو صندوق کې مې را جمع کړی دی نزان ته ډیر او خيار وېم د اور دا غټ انګار او غټ لمبه خو د صندوق کې نه एकदम خو اسم ډیر او خيار امراشه د اور معمولی شان بسر راواله او د صندوق کې ویخ کې د قیمتي جامې پکې پرتی او دا د اور وړو کې بسري معمولی څه 2000 بمران کی دا به پر صندوق کې لاندې کېدم نو دا انسان ځان ته خو خيار وای خو تاسو سوای چې آیا دا انسان حقیقت کې او خيار دی او که انتهایی بے وقوف او نادان دی بشک دا ناپویا انسان دی چې دا اور د غټې لمبې نه خو خپل قیمتي لباس ساتي
خو وایي چې وړوکې بسرې به پکې کېدم نو دا به نقصانونه کې ولې به نه کوي وړوکې بسرې د لمبې دا به په مزه مزه ستا دا ټول قیمتي لباس خاک سر کې ټول به درله خراب او برباد کی د دې په وجه باندې دغه شان دا واړه ګناهونه هم دي که ته وایې چې غټه ګناه نه کوم اعمال صالحه به مې خراب شي نو که وړه ګناه کین د دې د وړوکي بصري مثال دی چې د اور یو بصر دی په نیکو اعمالو کې پروتي نو په مزه مزه هغه نیک اعمال به دې سوځي آخر کې به هیڅ هم پاتې نشي صرف ګناهونه به پاتې شي نه دا د انسان ګټه وکړو که تاوان یې وکړو یو جواب زمونږ نور علماء پخوانو علماء دام کړی دی چې کم انسان وای چې ګناه وړه ده که غټه ده که غټه بیا نه کوم که وړی نو کومې نو وای دا انسان دا سوچ نه کوي چې په دې غټه ګناه او په وړه ګناه څوک خفه کېږي که ګناه غټه ده او که وړه ده خو خفه کېږي پیرانه څوک هغه یو عظیم ذات او احکم الحاکمین یو بادشاه دی هغه په دې خبره خفه کېږي که ګناه غټه ده او که وړه ده نه اوس که وړه ده نو هم پې هغه عظیم بادشاه خفه شو او که غټه ګناه ده هم پې هغه عظیم بادشاه خفه شو نو ته ووایې چې اوس د ګناه د غټې او د وړې ګمان کول پکار دي که نه بلکل دا سوچ د ذهن نه وباسئ چې ګناه ده په دې باندې احکم الحاکمین خفه کېږي د الله ناراضتیا به مونږ نه برداشت کوو الله ناراضه مونږ به سره صلح کو مونږ به معافي غواړو نو الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو د ګناه نه فاصله پیدا کی او د الله او زمونږ ترمنځ کومه فاصله هغه د الله ختم کی الله دې مونږ ځان ته نږدې کی او د هر قسم ګناه نه د الله مونږ تاسو بچ او ساتي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।